ډېره عجیبه واقعه ده او ډېره خطرناکه واقعه ده. په دې جنګ کې د حضور پاک مبارک سره په بیبیانو کې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او یو وزر حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها. د حضور پاک په دا مبارک عادتو چې کله به په سفر ته بیبیانې ګړې وې نو قراندازي به یې وکړه، نو چې د چا نوم به په چراو خط ابیدان سره بوتله. بیبی عائشه صدیقه فرمایي وی په دې جنګ کې زما نوم راوخت او د ام سلمې رضی الله تعالی عنها نوم راوخت، نیم یې ځان سره بوت. چې واپس راتلل نو په یو ځای کې دمه وکړه، ځکه د شپې وې یو ځای کې دمه کوله. چې زمې یو ځای کې وکړله، صحابه مو د شوخانې وتړل، خیمې ښخې کړې. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زما په عمر کم نو عمر وی ما دا چلو کو چې د لالمه او د سماتي ده صحرا کې لرې ښځو له میدان له ځای مقرر کړه چې که زنانه او د سماتې کې هغه طرف ته مه کوئ، اخوا به سري نه او د سماتې له لاره شپه وه. چې واپس رالم نو وی زما یو امیل و رانه غورځېدلی په لاره چې ته پروت یم. وی په کار دا وه چې ما حضور پاک ته ویلي چې د الله رسوله ما نه امیل پروت دی، زه د امیل ګورم، یا صحابو ته ووایه چې د امیل وګورئ. وی ما دا خبره ونه کړه. ما وی چې زه خو په دې لاره پروت دی او چې زه د اودسمات دې ځای له لاړ شم واپس راځم نو د امیل به پیدا کړم او زر به راځم. اودسماتې له به یې مونږ لرې تلو، وی چې لاړم امیل مې کته او وی زه چې په کوم اوښ باندې سورېدلم د لرګي یو غټه ډولۍ به وه، وی زه به هغه ډولۍ ته وختم. نو وی صحابه به هغه ډولۍ اوچته کړه او په اوښ د پاسه به یې کېښوده. او یې ښځې داسې دا هغه وخت و چې زمونږ ډېر واړه وجودونه و، ډوډۍ نه وه نو چې د په څلورمه پنځمه ورځ بنولی ډوډۍ میلاو شوه، او هم یو نولی دوه وه، وجودونه هم ډېر واړه و. وی زه لاړم هغه امیل مې طلب کړم او دې کې نبي علیه السلام اعلان وکړه چې ځئ چې ځو. وی صحابه خو د لرګي ډولۍ وه غټه درانه، هغوی هغه ډولۍ اوچته کړه او په اوښ یې کېښوده او د هغوی دا ګمان و چې ګنې عایشه پکې ده. داړو هغوی وی سوچ ونه کړه چې دا ډولۍ سپکه ده او دې کې به دانې، وی هغوی پې ځکه پوه نه شو چې زما وجود راکوټی و او دا هغه خلک و چې زما په ډولۍ باندې مستقل مقرر و، لکه زما ډولۍ به د اوښ نه دوی کوزوله او زما ډولۍ به بیا اوچتوله او په اوښ به دوی کېنوله. نو بس هغوی خو ډولۍ اوچته کړه او قافله روانه شو. وی چې زه دغه راوخته نور راوخت نو زما امیل پیدا شو. وی امیل مې راواغېسته، وی چې زه رالم ومې کتل قافله تلې ده. خدایا اوس په کوم طرف لاړه شم؟ وی ما لکې سوچ کو چې راشه دا کوم ځای کې مونږ شپه تېره کړې ده زه به دلته سم کېنم. نو بل منزل کې به صحابو ته پته ولګي زما ډولۍ به کوزه کي چې زه پکې نه یم نو حضور پاک به خبر شي نو ما پسې به څوک ولیږي. وی زه په هغه ځای کې کېناستم او څملاستم، وی دې کې خوب راغېزه شوم. نو د حضور پاک به دا طریقه وه چې یو څو کسان صحابه به د لښکر نه وروستو را روان کړي چې تاسو مونږ پسې لږ وروستو راځئ، ولې هسې نه د شا نه څوک حمله را باندې ونه کړي. یو صحابي حضرت صفوان رضی الله عنه وی هغه په خپل اوښ را روان و، وی چې راورسېده او زه ولیدم نو زه وپېژندم، ځکه چې د حجاب د پردې د آیاتونو نه مخکې به د زه لیدلم، پردې حکم نو نازل. وی که زه ولیدلم زه وپېژندم. وی ده وی انا لله و انا الیه راجعون چې دا یوازې دلته څه کوي؟ وی زه د ده په دې انا لله راویښه شوم. وی زما د قسم د الله په ذاتي بیبي عایشه وی که د دې صفوان نه به د دې انا لله نه بغیر ما بله خبر اورېدلې. وی بهر کې اوښې سملاو او چې اوښې سینګ سملاو نو د اوښ په دې کونډۍ باندې خپه کېښوده چې دې ټوپ ونه وای. او زه پاسېدم څادر مې په ځان برابر کړ او په اوښ د پاسه سوره شوم. اوښ روان کړه او د غرمې وخت و چې نبي علیه السلام یو ځای کې دمه کړې وه هلته ورورسېد.
حضور پاک ته مې الوی چې سید دغسې واقع وه ډېره ښه مدینې منورې ته لاړ په مدینه کې منافقانو په بی بي عایشې صدیقې الزام ولګو عایشه صدیقه فرمایي وی زه د سره نیم خبر وی زه هسې ناجوړه شوم په مدینه کې بیمار وی نور راته پته نه لګي زه هم په دې سفر کې دا واقع پېښه شو بدر المستلق والا سفر کې وی نور زه خفه نه وم وی نبي علیه السلام به نور کله چې ما سره کومه مینه نه کوله نو هغه مینه نه کوله را سره او چې کومه خوش طبیعتي به را سره کوله هغه نه کوله وی زه بیمار هم صرف دومره به راغی ما نه به یې تپوس کړو کیف تیکم څنګه یې ما ورته چې صاحب ښه بیا به ووت ما ته نور پته نه لګي چې څه مسله ده وی زما رشته داره و ام مستح وی هغې ته ما وی چې اودس ماتې لځو وی دا هغه زمانه وه چې د مدینې خلکو به په کورونو کې نه ښځو اودس ماته او نه سړو د ښځو ځان له ځای مقرر و چې هلته به اودس ماتې لځي او د سړو ځان له ځای مقرر و مدینه کې په کورونو کې د هغې رواج ده چې په کور کې دننه به اودس نه ماتو نه سړو نه ښځو دا چا خپل رواج نو ما دې ام مستح ته وی چې زه چې زو اودس ماتې لځو وی دا را سره شو ما هم بورقه په سر کړه غټ پړونی و دیم وی لاړو اودس ماتې له وی چې واپس راتلو نو دې ام مستح تیندکو خوا دغه یې کړه را پرېښوده نو یې زوی ته یې خیرې وکړې چې تعیسه مستح دی خدای هلاک وی بیا دغه وکړه بیا خیره وکړه بیا دغه وکړه بیا خیره وکړه وی ما ورته وی تسبین رجلا شهد بدرا دا څه کې ستا زوی خو بدري دی د بدر صحابي دی نو ته بدري ته خیرې کې دا زوی مستح بدر او د بدر کې چې چا شرکت کړی دی د خدای په رضا ډېر بهتر دی ځکه یو ځل حضور پاک نه جبریل علیه السلام تپوس وکړو وی کیف تعدون اهل بدر فیکم وی اهل بدر ستاسو څه خیال دی چې څنګه خلک دي نبی علیه السلام ورته وی په ټولو مسلمانانو کې هغه خلک چې بدر کې شرکت کوي دا بهترین خلک دی نو جبریل ورته څه وی وی کومو فرشتو چې د بدر په غزا کې شرکت کړی په ټولو فرشتو کې هغه بهترین فرشتې دي وکذلک من شهد بدرا من الملائکه نو بی بی عایشه ورته وی دې مور ته چې ستا زوی خو بدري دی بدر کې شریک دی نو تا هغه ته خیرې کې نو مور یې راته وی چې تا ته څه پته لګي قمقلې ته څه خبرې مې چې ولې وی چې دا زما زوی خو په تا الزام لګولی مې کې د څه الزام وی چې دغه ستې بدنامه کړلې اوهو وی چې کور ته رالم مرض مې نور زیات شو درس وشو دا کې نبی علیہ السلام څو ورځو نه کور ته راځي او ما سره هغه تعلق نه ساتي چې کوم مخکنی دی دا خو دا وجه ده وایي چې دې کې حضور پاک کور ته راغی وایي ما ورته چې صاحب مور کره لاړه شم وایي ما مطلب دا چې مور کره لاړه شم چې معلومات دی والا مور کره لاړه شم وایي حضور پاک مبارک را اجازت راکړي وایي مور کره لاړم وایي چې مور له لاړم وایي مور ته مې وایي چې مور دا څه مسله ده ما ته وی چې بچې مه خفه کېږه هېڅ فکر مه کوه ته سب نشته ما چې نه ما پوی کا وی راته صرف دومره وی چې بچې خیر دی چې کومه ښځه ډولی وي که نو د خاوند خوښه مې او بنې م وي نو خلکو پسې خبرې کوي بنې م خبرې کوي او وی ما چې ښه ده خبرې جوړ ما پسې کېږي وی ما ته وی چې په ځان قلار کا خدای به خیر کړي وی ما چې مورې نبي علیه السلام د خبرو نه خبر دی یو مې چې پلار مې ته خبر دی ابوبکر یو بس جلا په جلا شوم وی ټوله شپه مې وجلل او په دې شپه کې ما د خوب رانجم وانه چول رانجه څونه معمولي شی دی د خوب رانجه دا چې ما په دې شپه کې پټې خوب هم ونه کړ او یو شان جالم او سار ورځ مې ټوله په جلا کې تېره کړه چې خدای پاکه داسې دي دا خو زما یوازې ذات نه دی که په ما چا غلط الزام ولګو زما پلار لاړ بدنام شو تباه شو حضور پاک ته لوی ضرر دی ځکه د نبي علیه السلام مبارک ته زما د وجې دا څه مسله ده لیکن نبی علیه السلام ډېر پریشان میټینګ یې راوغوښت حضرت علي راوغوښته علي صاحب ته وایي چې علي څوک د حضور پاک انتهایی پریشان او په دې کې مرکزي کردار د عبدالله ابن ابی دی هغه ته به خلک راغونډېدل او دا پراپیګانډې به یې کول بهر کې علي صاحب سره مشوره وکړه وی څه ډیل وکړو
علي صاحب ورته وایي دا الله رسوله ولې فکرمند دی النساء سواها وی ښځې د دې نه علاوه ډېرې زیاتې دي له ښځې نه کړي څه وی خیر داسې کار وکړه چې د کور ستا کومه وینځله بریره هغې نه تپوس وکړه ابره ته پوره لوایي حضور پاک حضرت بریره راوغوښت بریرې ته په دې عایشې پوهېږې چې دا څنګه ده بریرې ورته وي د الله رسوله قسم مې دې په خدای وي که زه په عایشه کې په دومره عیب پوه شوې دونه عیب پکې نشته او وی ما ته داسې معلومه ده عایشه لکه زرګر ته چې سره درسنګ معلومې هېڅ غلطي پکې نشته صرف یو شی دی چې عمر یې کم دی نو کله اوړه واغږي دا تیوده شي نو چیلی راشي هغه اوړه وخوري دا یو بې پروا ده عمر کم دی بې پروا ده نه څه بې پروایي کې چې شوي به او باقي پکې غلطي نشته بیبیانو نه تپوس وکړو اسامه ابن زید نه تپوس وکړو د کور خاوند دی د حضور پاک د مرئي زوی دی وی ستا څه خیال دی وی صاحب تاسو به رکوع کړل ما ته پته ده نږدې نه راته معلومه ده بیبیانو نه تپوس وکړو حضرت زینب بنت جحش داسې نورې بیبیانې چا د پیغمبر علیه السلام زړه ته کتل نو هغه ته به وایي چې صاحب ولې پریشانه کېږي اوس پرېږدې د نورې ښځې نه ګیري سر حضور پاک میټینګ راوغوښت د صحابو په مدینه منوره کې او ډېر صحابه کېنو وایي زه څوک یم زه خو ډېر پریشان یم په ما خو ډېر ټینشن دباو دی او بیا فورا حضور پاک د عبدالله ابن ابی نوم واغېسته وی ردی سړي نو ما څو خلاص کړي دی خو ما ته هر قسمه تکلیف را رسوي او حتی کې زما په بیبي باندې ظالم الزام ولګاو او یې څوک چې د چا الزام یې ولګاو هغه صحابي ما ته معلوم دی هغه صحابي غریب په کور کې به ناست جلل به هغه به داسې جلا کوله چې عادته نشم ویلی وی دی خو زما کور ته ما سره زمانه بغیر نه داخلیږي ما ته صحابي معلوم دی ما ته خپله بیبي معلومه ده او دې کمبخت چې دی نو زما پرې نه ښودم نو زما په کور کې دلې په مې الزام ولګاو سعد ابن معاذ رضی الله عنه د اوس قبیلې سردار و پاڅېده هغه وی صاحب ما ته حکم کوه که زمونږ د قوم نه چې زه اوس مردار کړم مړی کړم او که د دې خزرجیانو نه نو مې کېدله مړه کړم دا خبره لږ ده حضرت قبیلې او سردار او سعد ابن عباده په هغه بده ولګېده هغه وی ته داسې مه وایه که زمونږ د قوم نه مونږ به وجنو ته به څنګه وجنې هغې دواړه یو بل سره په جګړه شو بیا علیه السلام نبی علیه السلام مسله دفع کړه راغې حضور پاک بی عایشې ته تپوس یې وکړو د عایشې صدیقې د مور نه ام رومان نه وی عایشې څه شوه وی صاحب هغه ناسته ده کور ګوټ کې وی څه حال یې دی وی ستا د کور نه چې کله راغلی ده هغسې په جلا ده اوسه پورې جاوي اوښکې نه دي تللی شي او ستا د کور نه چې په کومه ورځ راغلی ده او ویښه ناسته ده او هغسې ویښه ناسته بی عایشه صدیقه وی نبی علیہ السلام راغی ما ته کېنه ما ته عایشې رښتیا راته ووایه پوره حال ووایه رښتیا وی چې دا خبره څنګه نبی علیہ السلام وکړه وی ما له غصه راله عمر مې کم و مې چې د الله رسوله که زه درته وشویم چې زه پاک یم هېڅ غلطي ما کې نشته نه یې منې زما خبره نه منې او که درته وویم چې دا غلطي مې کړې ده نو اوس بیا ومنې خو زه تا ته اسم نه ویم صرف دا به ویم د یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام پلار چې څه ویلي وو هغه ټکې درته ویم کله چې هغه ته خلکو ضرر ورسو نو هغه وی والله المستعان علی ما تصفون ای خلکه چې په ما ته هر څه تاسو وایې زما مدد د چا په لاس کې دی د الله بس زم دقه ویم والله المستعان علی ما تصفون پاسېدم د حضور پاک نه او کېناستم بیا خدای ته په جواب شو وی ما ته وی زه ستا معامله خدای ته سپارلې شوې ده نو چې څه فیصله الله وکړه وی ما وی دی لکې چې الله ته زما مسله وسپارلې کړې نو خدای ډېر مستغني بادشاه هېڅ پته نه لري بنده خو زر خپله فیصله کوي د خدای فیصلې خو کله زر وي او کله وروسته وي خدای ته زما فیصله وسپارلې شوه نو چې میاشت پس به فیصله کوي که کال پس به کوي او که لس کاله پس وی دا حالت و چې حضور پاک باندې وحیران
وی چې وحی راله نو وی د حضور پاک هغه حالت خو ما ته معلوم و که نه. وی دې درمیان کې ما یو ځل په مانځه ودرېدم. وی چې په مانځه ودرېدم نو ما د سترګو په دې ګوټ کې کتل. نو نبي علیه السلام ما ته کتل. وی چې کله ما په دې سترګو ګوټ کې ورته وکتل نو ما نه مخ واړاوه. دومره پریشان. وی دې کې نبي علیه السلام باندې وحی راله او د وحی کیفیت به ده چې په سخت یخنۍ کې به دې خولې بیلې. وی خولې پې شروع شو. وی چې وحی ته سینګ لاړه نو وی ما ته یې آواز وکړه چې عایشې دلته راشه. وی لومبۍ خبره یې دا وکړه چې عایشې مبارک بشه. قد برأک الله، خدای پاک قرآن شریف کې ستا د پاکۍ اعلان وکړه. اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم. او پورا قرآن شریف کې خدای پاک تقریبا 13 که 12 آیتونو په صورت نور کې نازل کړل او الله د مسلمان نه ګیله وکړه قرآن شریف کې چې تاسو ته دا پته نه ده چې د پیغمبر مبارک نکاح له به زه ګنده ښځه راولم که پاکه به راولم. او چې تاسو دا خبرې واورېدې نو صحابو نه ګیله وکړه نو تاسو له دې خبرې رد ولې نه کو؟ او تاسو ته پته نه و چې منافقین دا خبرې خورئ. نو چې منافقین دا خبرې خورئ نو تاسو د منافقینو خبرې ولې ومنلې؟ او قرآن کې فوراً الله اعلان وکړو الطیبات للطیبین، د پاکو سلو سره پاکه ښځه لګي، والطیبون للطیبات، او د پاکو ښځو سره پاک سړي لګي. نو چې پیغمبر پاک دی ښځه به د کوم ځای نه پلیته شي؟ تو سوچ نه کوي په دې خبره. ګوره الله قرآن شریف کې سختو الفاظو سره ګیله وکړه او بیا څه وویل؟ وایي چې دا چې الزام لګولې څلور ګوان دوش پیدا کړي او که څلور ګوانې پیدا نه کړل نو رجم به ورکوم، دورې به ورکوم، سنسارو به دا څلور ګوان دې پیدا کړي. ګوان چا سره چې تحقیق شروع شو چا سره هم ګوان نشته. هلکه تا دا خبره ولې کړې ده؟ فلانکي کوله. هلکه تا ولې کوله؟ فلانکي کوله. هلکه تا ولې کوله؟ فلانکي کوله. دریو کسانو ته خبره راغونډه شو، یوه ښځه او دریو کسانو ته راغونډه شو او دغه حرامي عبدالله ابن ابی پکې بچ شو ځکه هغه باندې ثبوت نو. هغه نه چې تا تپوس وکړي فلانکې وایي خپل ورسره ځنو. درې کسان، یو ښځه وه او دو سړي. هغې نه چې تپوس وشو هغې سره دا نو چې پلانکې ویلي دي د ثبوت ته سره سرې. هغه درې کسان هغه چې په دې جنګ کې هم نو، په دې لاره کې هم نو، په دې سفر کې هم شریک نو. نبی علیہ السلام هغې له بیا دورې ورکوي، سزا یې وله ورکړه. دا یو واقع پېښه شو. په قرآن شریف کې الله فرمایي چې ظاهر کې خو دا خبره ښه نه ده او په حقیقت کې د مسلمان دپاره دا د فایدې خبره وګرځېدله. ولې د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها متعلق قرآن صفحې نازله کړه، یو صورت د هغې په صفحې کې خدای پاک نازل کړو. یو پکې دغه مستح کې و، دا پکې شامل و. حضرت ابوبکر صدیق د ده مور له ابوبکر د ترور لور وه او د دې مستح ټوله خرچه به ابوبکر کوله. بس هغه قسم وخوړه نن نه پس به زه مستح له یو لوری ډوډۍ نه ورکوم، زه ورسره څه کوم او دا زما رشته دار دی او زما د لور په بدنامۍ کې د لاس دی، نن نه پس به یو لوری نه ورکوم. الله قرآن شریف کې آیات را لیږي ولا یأتل اولی الفضل منکم والسعة، چې کوم د فضیلت او د فراخۍ مالدار خلک دی قسمونه دې نه خوري. ان یؤتوا اولی القربا والیتاما، قسمونه خوري چې زه به نیکي نه کو، نوړی ډوډۍ به نه ورکو. الا تحبون ان یغفر الله لکم، په دې خو دې خدای بخي، تا دا نه ده خوښه چې دله ډوډۍ ورکړي خدای دې وبخي. نو حضرت ابوبکر نبي صاحب راوغوښته، وی ابوبکر د مستح نه دې قسم وخوړه، یاره خود اره حضور پاک څومره رحم دل دی او د الله څونه رحم. ضرر ابوبکر ته مو حضور پاک ته مو، ضرر دوالو ته دي دوالو ته. او بیا حضور پاک ابوبکر راوغوښته، وی تا قسم کوي چې مستح له به ډوډۍ نه ورکوم. قرآن کې الله وی یو صاحب قسم مې خوړلی دی، وی الله وی چې ستا دا نه ده خوښه چې الله دې وبخي یا ډوډۍ ورکړي. وی د الله رسوله ولې مې نه ده خوښه چې ما وبخي؟ نو وی ډوډۍ ورته واپس که. وی با زما د قسم مې مات که کفاره به ورکوم، مستح باندې به ډوډۍ نه بندو. بیا ورته چای بتله.
دا واقع پیښو شو په دې سفر کې. هغه عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو سردار دی او دا دې کې شریکو چې کله مړ شو زه راغی حضور پاک له وی صاحب پلار مې مړ دی وصیت یې کړی دی چې زما جنازه به نبي علیه السلام ته او د حضور پاک کمیس به راوړی. نبي علیه السلام کمیس ورکوي وخت ځکه دا یو وخت حضرت عباس د کمیس ورکړی هیواله دا کمیس صحابو ته صاحب کمیس چې چا لولیږه ستا مبارک کمیس هغه منافق ودی ولېږه وی زما کمیس ولا فایده نه ورکوي پرېږدي د ورکوم ولا جنازې له چې لاړ سنګ مخامخ قدرې جنازې ته او خلق ولاړ دي حضرت عمر ورغی نبي علیه السلام یې د لمن نه کلک ونیو اتصلي على عبد الله الله رسوله دومره بهادر دی د په قوم یې ټول ولاړ زوی یې ولاړ او د هغې مخکې نبي علیه السلام د لمن نه نیسي وی ته په دې عبدالله ابن ابی په دې منافق جنازه کې فلانکې روزي دا نه دي ویلي فلانکې روزي دا نه دي ویلي فلانکې روز ابو جهل او عتبه او د مکې سردارانو دومره تا سره دشمني نه ده کړله لکه ده چې څومره کړې که تورې دشمني اسانه ده خو الزام لګول او جامه ګنده کول دا ډېر ګران کار په دې خبیث جنازه کې نبی علیہ السلام ورته موسکی شو وی اخر عني یا عمر رستش قوم په جنازه بیا ولا مخې له راغی یا د الله رسوله مه کوه په دې خبیث جنازه وی عمر رستش ته زما پرېږده ګوره وی تا ته الله نه دي ویلې چې که بخښنه ولا غواړې که نه غواړې نه یې بخښم ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم لن یغفر الله لهم وی ما ته الله دان ویلي دي ان تستغفر لهم 70 مره لن یغفر الله لهم که اویا کرته ولا بخښنه غواړې نه یې بخښم نو زه ولا د اویاو نه زیاته بخښنه غواړم که خدای یې بخښي زوره د حضور پاک رحم الله وی که اویا کرته غواړې نه یې بخښم نو زه ولا د اویاو نه زیاته غواړم دا عمر رستو شه و چې جنازه پیشنګه وکړله نو آیات نازل شو لا تصلي على احد منهم مات ابدا دې نه پس به په منافق جنازه باس نوره نه کړي او د هغې جنازې اثر څه شو د حضور پاک د ده په زرګاو قوم او څه کافر او څه منافقان خدای د هغه جنازې د وجې نه ټول مسلمانان کړل دا عظیم واقع پیدا شو د تیمم حکم هم په دې سفر کې نازل دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی او زه هم د دغې امیل د لازو دا مثلا د امیل نه پیښه کړو هم د امیل نه پیښه شوه وی زما امیلو رانه رک شو د نبي علیه السلام صحابه پسې ګرځول چې د امیل ولا پیدا کړي وی دې کې د مانځه وخت شو به نشته حضرت ابوبکر پسې خلک لاړل چې ته وګوره عایشې ته د دې بیا امیل یې رک کړی دی او نوبه شته او نه ګودر شته نه خلکو سره اوبه شته او د مانځه وخت کې وی حضور پاک ما سره خوا کې په دې کونډۍ سره ښودی ودو او ابوبکر پلار مې را پرېته شي والم دلته وی ما ته وی چې حبست رسول الله صلی حضور پاک دین بند کړی او خلک دین بند کړی ولیسوا علی ماء ولیس معهم ماء نه دوی سره خپلې اوبه شته او نه ګودر شته او وی زه له قیدې ځکه نه شم غزار ډېر سخت و چې مې حضور پاک به راویښ شي وده دی وی دې کې نبي علیه السلام وروسته راویښ شو نو خدای پاک د تیمم آیت نازل کړ راشي کې د الله حکمت دی فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا په یو ځای کې اوبه نی تیمم ووهئ وی خلک رالل ما د مبارکباد راکړو چې مبارک دی شه ابوبکره ستاسو د وجې نه خدای امت ته خیر ورسو دا دی که یو ځای کې څوک وي اول ته اوبه نی نو تیمم به ووایي که دا نبي علیه السلام د کافرو سره رونو جنګونه کړي دي او جهادونه یې کړي دي دې کافرو مجبور کړی دی نو دا اطلاع راورسېدله چې د بن المستلق را کم سردار دی حارث ابن ابي زرار په مدینه د حملې اراده لري او خپل قوم مسلح کړی دی او د بهر نه خلک راغوښتي دي نبی علیہ السلام یو درېږه د دې خبرې لاول معلومات کو تحقیق یې کو نو حضرت بریده ابن حسیب اسلمی رضی الله عنه دې ولېږه چې ته لاړ شې او ته معلومات والا چې دا خبر رښتیا ده او که درو
بریده ابن حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ لار واپس راغی او حضور پاک مبارک تے اوی چې دا اللہ رسول خبر رشتیا دا دا بنو المستلق طول قوم جمع دی مسلح دی وصلی برابر کری دی او گیر چا پیر کمی چی قبیلی دی باندی دی دا غین هم خلق راغون کری دی خو مضبوط اراده لري چې په مدینه منوره باندې حمله وکړو او مسلمان مکمل ختم وی سازش واقعی کدی راغلی و په مدینه حمله کړی وی نو کله الله امداد نه وي نو مسلمان ته به لوی تاوان رسولو حضور پاک مرګرو سره مشوره وکړه چې دوی راځي او په مونږ حمله کوي نو مونږ ولې لاړ نه شو دی به ویریږي او دا جرأت به ونه کړي نو په شعبان 15 هجره کې حضور پاک مبارک د صحابه یو لښکر تیار کړ په ورغلل په مدینه منوره باندې حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه امیر مقرر کړ دا به د پیغمبر علیه السلام طریقه وه چې بهر ته بتنو په مدینه به یو امیر مقرر کړ چې دا خلک د هغه د امارت او د بادشاه لاندې و متفقي نو زید ابن حارثه رضی الله عنه امیر کو حضور پاک سره صحابه ولاړ هغې تیاری کو هغې ته څه پته وه هغې خو مسلمان به ناخبرې مونږ به پې ناګهاني حمله وکړو مسلمان به ختم کړو دې کې په نبی علیہ السلام سره صحابه ورغ چې ورغې مخکې شو پې حمله پې وکړه خدای پاک مسلمانانو له برې ورکړه حالانکه د چا په کلي ورتلل او د چا په قوم ورتلل او حمله کول دا اسهار کار نه دی ګران کار داسې برې خدای مسلمانانو له ورکړه چې د کافرانو نه یې ډېر لوی سامان په غنیمت کې راوړو 2000 یې اوښان راوستل 2000 دغه اوښانو چې هغوی د مسلمان خلاف استعمالول 15 زره یې تې ګډه چیلې راوستې او 200 کورنۍ قیدیان کړل مکمل سره د ماشومانو سره د ښځو او سره د بوډاګانو ټول یې قیدیان کړل او مدینې منورې ته یې راوستل چې تاسو سره آخر بد څه دي زموږ خپل دین ستاسو خپل دین ظالمان ولې نه پرېږدئ حضور پاک چې د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو په خدای یقین کوئ خلک وی بدر کې جنګ وشو ګوره دوی به راتلل او د مسلمانانو په چراګاه به حملې کول دوی به راتلل او د مسلمانانو باغونه به یې سوځول دا د مکې کافر به راتلل او د مسلمانانو چې کم درمندونه بو هغې ته به یې ورونه ورته کړل او چې کم مسلمان به په لاره کې ګیره وهه ټکاو به نو ظلم نه دی دا درته وطن پرېښود کلی یې درته پرېښود کورونه یې درته ډک پرېښودل د سامان سره راووتل او پټي درته پرېښودل خاندان یې درته پرېښود کور کلي څوک پرېږدي نو پاره به یې پرېږدی که نبی علیہ السلام به ورته تاسو ته ما څه ویلي زما خپل دین دی لکم دینکم ولی دین د جهاد د فرضیت نه مخکې خبره ده ستاسو خپل دین زما خپل دین ولې مې په ارام نه پرېږدی اوس دا بنو المستلق قوم چې دوی سره د پیغمبر علیه السلام سو دوی کافرو او صحابه مسلمانان دي د دوی خپل دین د هغوی خپل دین او د کلي نه دي د وطن نه دي د علاقې نه دي نو کار مسته دی چې تاسو راځئ او په مدینه د حملې اراده لرئ بس خدای پاک د حضور پاک مدد کوي حمله پرې وکړه مسلمانانو 200 کورنۍ ته غون قیدیان پل 15 زره ګډې چیلې 2000 اوښان دې ته راوستل کې دې ته څنګه را په مخه کړل په دې قیدیانو کې یو جینۍ وه جویریه نوم و جویریه پیغمبر علیه السلام دا غنیمتونه تقسیم کړل یو صحابي دی حضرت ثابت او دا کم دی چې جنگ شوی دغه د یو چینه وه هغې ته به مرسیع وی د هغه چینې لومو نو دی جنگ ته په دې وجې غزوې مرسیع هم وی چې دا غنیمت یې څنګه راوسته او تقسیم یې وکړه نو دا جویریه دا د دوی د سردار لور وه حارث ابن ابي زرار دا هغه لور وه نو دا د ثابت ابن قیس رضی الله عنه په غنیمت کې ورسېده
دې جویریې ورته ووایي چې داسې کار دی چې تا ته پته ده چې زه د خپل قوم د سردار لور یم او د ستا په عیسه کې ورسېدم نو ته ما سره یو مهرباني وکړه ما ازاده کړه او یا داسې ده چې ستاسو کوم سردار دی حضور پاک یې ورته یاد کړه نو ما غله ورکړې د سردار لور یم نو که ستاسو سردار سره یم نو دا به زما دپاره بهتره ثابت ابن قیس ورته ووایي داسې به وکړم زه به تا ازاده کړم خو په یو شرط کتابت به یې ورته وي مکاتبه به دې کړم دومره پیسې به ماله را پیدا کړي به راکړي نو زه به دې ازاده کړم دا جینۍ راله جویریه او د حضور پاک ته مخامخ ودرېده وی صاحب زما نوم جویریه دی زه د بنو المصطلق دا قوم چې کوم سردار د حارث د هغې لورې او زه په غنیمت کې د ثابت ابن قیس رسېدلی زه هغله نه یم مناسب زه مهرباني وکړه ته ما ځان ته کړه ستا وینده به یم ستا خدمت به کوم او یا به داسې وکړم چې پیسې راکړه هغه ما ته وایي چې ورشه پیسې راوړه زه به دې ازاده کوم زه د سردار لور یم او داسې یو عام انسان سره نشم پاتې کېدی حضور پاک ورته ډېره ښکلې خبره وکړه وی چې زه تاله اختیار درکم مکمل اختیار نو څنګه دې خوښه ده هغې ورته ووایي چې د الله رسوله دا خو زما اختیار دې راکړه نو بیا به فیصله زما په خپل لاس کې وي وی بالکل تاله مې اختیار درکړه ځه چې ستا څنګه خوښي انسې وکړه دې جنۍ خو حضور پاک مخکې نه ولیدل د هغې خو دا خیال و چې دا به عام یو بادشاه وی او یو مشر وی او چې د نبي علیه السلام خبرې واورېدې او د حضور پاک حالت ته یې وکتل نو دا لږ سوچ یې وکړ سوچ ته پس وی چې اختیار زمی نو زه دا غواړم چې ستا په نکاح کې راشي نبي علیه السلام یې ستا خوښه ډېره ښه ده ثابت ابن قیس ته نبي علیه السلام ووی وی زه هغه سره خپله خبره دې خلاصه کړه راله د حضور پاک په نکاح کې ولا فیصله د نکاح نبي څخه ونه کړه وی زه ته خپل سوچ وکړه وی زما خو داسې خوښه ده وی زه خیر دی فوري فیصله مه کوه په دې ته سوچ وکړه پلار یې راغی دا حارث او ځان سره بله اوښان راوستل او په دې خیال لا دی چې زما لور په قیدیانو کې بنده ده چې دا لور را خلاصه کړم او چې مسلمانان څومره مال غواړي چې وله ورکم نو دې پلار یې اوښان راوستل او پکې یو دوه قیمتي اوښانو هغې د مدینې نه بار یو غرو د هغه غر په ویښ کې سملول او ویې تړل وی زه دا اوښان بوځمه که په دې مې لور راخلاصه شو خو ټیک ته او که په دې راخلاصه نه شوه نو بیا به دا دوه قیمتي اوښان دي دا به مور سره کم دا به زما د دې لور فدیه شي هغه اوښان یې د هغه غونډۍ شاته سملول سړی یې پرې مقرر که او دا باقي اوښان یې مدینې ته راوستل حضور پاک ته ودرېد وی صاحب زه حارث یم وی ګوره ظلم دې کو که نه تا څه کار و چې په مدینه یې د حملې اراده ګورو او د بار نه دې قوم راغوښتو نو خدای مونږ له برې راکړه چې مونږ ته پته ولګېده او مونږ درلو حمله هم در باندې وکړله وی صاحب هر څه چې وشو په خپل ځای دي زه یو خبرې ته راغلی یم سوال درته کومه تا ته مخامخ ولاړ وی وایه وی د اوښان مې روستې دي زما لور په دې قیدیانو کې د ماله خپله لور راځي حضور پاک ورته وفرمایل دوه خبرې ورته وکړې وی که د اختیار ستا لور له ورکم څنګه به اوښان نه غواړم دنه ستا لور له اختیار ورکم یا به څنګه وی بس صاحب که لور له مې د اختیار ورکه خدا به په ما غته احسان وکړي دا هغه خدا خیال و چې لور له مې اختیار ورکړي نو لور مې بیا دلته کوم ځای پاتې کېږي به ما سره خامخا ځي وی ښه ورشه لور سره دې مشوره وکړه دې لار جویریې رضی الله تعالی عنها ته وی ای بچې ما خو ستا په فدیه کې بله اوښان روست دي اوښان ده پټ کړي دي هغه نه ښکاره کوي بله اوښان مې روستې دي او رالم او ستاسو د مدینې د مشر ته مې هغه اوښان پیش کړل خو هغه ما ته ووایي چې ستا د لور اختیار دی نو بچې زه چې زو اختیار ورشه ورته ووایه هغه ته وایي چې بابا زه خو نه ځم وی چېرته نه دی وی کلي ته وی ولې وی زه خو همده سره پاتې کېدل غواړم دا خو د خدای رښتونی پیغمبر دی
دا خو زما دپاره یو قسمت دی چې خدای پاک ما د سره پاتې کړي. زه خو دې د مسلمانانو د مشر سره نکاح کول غواړم. وی درس کې وی نه چې دی راغی حضور پاک ته مخامخ ودرېده. نبي علیه السلام ورته وی حارثه وی هغه دوخان دې کوم ځای پټ کړی دی؟ وی د الله رسول تا ته چالو وی ما ته زما رب وی پلانکې غونډۍ شاته دی هغه دوه ښه اوښان وتړل او باقي دې راوستل. بس خو چې دی وی وی اشهد انک رسول الله. وی زه د دې خبرې ګوی ورکوم چې د خدای رسول یې. هغې نه خو یو زه خبرې یو ته خدای خبر بل چاته خو د هغې پته نه لګي. اخو ما د غونډۍ شاته تړلي سړی مې ورته ودرولی دی. تا ته چې چا الوی معلومیږي دا چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې او خدای پاک ته خبرې کوي. وی بس زه کلمه ویم هم خدای مسلمان کو. هغه جویریه رضی الله تعالی عنها په خپله خوښه د حضور پاک په نکاح کې داخله شوه، مسلمانه شوه. د هغې فایده څومره راووته؟ فایده دا راووته چې صحابو سره هغه 200 کورنۍ کومې قیدې وې، کوم ماشومان قیدیانو او کوم ښځې او کوم دي، هغې وې دا ټول د پیغمبر علیه السلام د بیبي خپلوان دي د جویریې رضی الله تعالی عنها. نو ټولې آزاد کړل. د سیل میں بی بی عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ فرمائل وی د جویریې نه زیاته خوش قسمته بی بی مونږ په سترګو بله نه ده لیدلې. وی ولې؟ وی ځکه چې د یو صحابي سه ورسېده نو د هغه نه رامنتقله شو حضور پاک له. نبي علیه السلام یې خوښ. او دویمه خوش قسمته دا وه چې د دې د وجې نه د دې ټول قوم خدای پاک آزاد کړ. ټول قوم چې څومره او د بن المصطلق او څومره قیدیانو دا ټول آزاد شو. او چې ټول آزاد شو نو په یو جبه خدای ټول مسلمانان کړل. ګوره دا یو فایده خدای پاک ورسو. د مارونو په دې جهاد د بن المصطلق په دې غزا کې یو څو واقعیت تیر شوي. یو واقعه په دې کې دام پېښه وه چې په دې کې منافقین هم د نبي علیه السلام سره ملګري. منافقین خو به تلل. دا په مدینه منوره کې یو ټولګي و د منافقینو. مشر یې عبدالله ابن ابی سردار و د منافقان. دی به په ژبه باندې د اسلام او د ایمان خبرې کولې، زړه کې دننه د مسلمان دشمنانو کافر. قرآن شریف کې الله فرمایي اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. چې مسلمانانو سره به کله ملو شو دی به مونږ خو مسلمانان یو، مونږ خو مسلمان شوي ایمان هم راوړی. واذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم. او چې خپلو د مشرانو شیطانانو سره به ملو شو هغې ته به یې ور ستاسو ملګري. هلکه تاسو چې مسلمانانو سره کښېنئ او منځونه ورسره کوئ او جنګونو له ورسره ځئ انا نحن مستهزئون. ټوقې ورپورې کوو یا خاندو ورپورې چې هغې دوکه کو او دا ورته ووایه چې ستاسو ملګري یو، حالانکې موږ د مسلمانانو ملګري نه یو. دله نه کافر او د خولې نه به د ایمان او د اسلام او د شریعت خبرې کولې، منځونه به یې کول او جنګونو جهادونو له به تلل. نو په دې جهاد د بن المصطلق کې منافقین وو. نو یو موقع کې د یو حوض په غاړه د یو مهاجر او د یو انصاري جګړه راغله. مهاجر لګي شو او انصاري یو سپېله و. نو په دې باندې مهاجر چغې کړې، هغه انصاري چغې کړې یا للانصار انصارو راشئ زما مدد وکړئ. مهاجر کې دا خبره اورېده هغه وي یا للمهاجرین، ای مهاجرینو راشئ زما مدد وکړئ. مهاجر له مهاجرین رالل او انصاري د مدینې خلک رالل انصار. چې حضور پاک دا آواز اورید وی دا څه چل دی؟ وی دا صاحب د مهاجر او د انصاري جګړه راله، په اوبو باندې د اوښ په اوبو کولو جګړه راله. وی بیا نو مهاجر مهاجرینو ته چغې ووالې او انصاري انصارو ته چغې ووالې. د یو ملګري رالل د بل هم رالل. حضور پاک په هغې خپه شو. ما بال دعوى الجاهلیه دعوها فانها منتنه. وی دا د جاهلیت چغې ولې وخې؟ دا خو د جاهلیت خبرې دي چې خلک یو قوم ځان له رابلي او بل قوم ځان له رابلي. د قومونو جګړې دا د جاهلیت خبرې دي.
جنگ او جګړه که کوئ ابه د اسلام او د کفر په نه وي د قومیت په بنیاد بني دا قومونه خدای صرف دې لپاره پیدا کړي دي چې خلک یو بل وپېژني چې د پنجاب او زه پښتون یم او په پښتنو کې د بیا د فلانکي قوم سره تعلق لرم او د یوسفزی دی او د فلانکي دی او د فلانکي دی دا د قومونو قرآن شریف کې الله فرمایي وی دا مې دې لپاره دا قومیتونه جوړ کړي دي لتعارفو چې تاسو په یو بل وپېژنئ فرمائی ان اکرمکم عند الله اتقاکم د خدای پنیز بهترین انسان اغه نه دی چې زه عربي او دا عجمي دی زه غوره یم او دا ناغوره دی زه پښتون یم دا پنجابی دی زه غوره یم او دا ناغوره دی زه سندي یم او دا پنجابی دی نو زه غوره شم او دا ناغوره شم نه د خدای پنیز غوروالي په تقوا دی حضرت بلال رضی الله عنه دا پردی مسافر او د پردی وطن د شکل نم تورو جامع بم د غریب نه وي پردی غلامو او چې تقوا پکې او پرهیزګاري پکې وه نو قسم دې د مکې د لویو لویو سردارانو نه د خدای پلیز بهتر دی فضیلت په قوم نه دی یو سړی د کمزوري قوم سره تعلق لري او عبادت یې وکړو خدای ته ځان نږدې کړه دې د غټ سردار نم چې هغه کې دین نی د هغه بېدینه غټ سردار نم د خدای پلیز بهتر نو حضور پاک پہ غصہ شوی دا خود دا جاہلیت خبر دی قرآن شریف پہ اللہ فرمائی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان و یو بل سره چې امداد کوي په نیکۍ کې وکړي په تقوا په پرهیزګارۍ کې وکړي په ګناهونو کې به یو بل سره مدد نه کوي اوس هم ډېر خلک د یو قوم سړی چې پاسي دا قوم ملګري ورسره ودرېږي په ګناه کې مو سره ودرېږي هلکه زه جنګ لزم راځه زه د سره ځم زه د پلانکي مرد لازم دا قوم والا وتیزم د سره زو نه په نیکۍ کې ودرېږه یو بل سره په ګناه کې به یو بل سره نه ودرېږي نو حضور پاک اعلان وکړو وی ما بارو دعوه الجاهلیه وی دا د جاهلیت چغې ولې وهی چې مهاجر لري مهاجرین راځي او انصاري لري انصار راځي نه د قومیت په بنیاد یو بل سره مدد کول او د قومیت په بنیاد یو بل سره جنگ کول دا ګناه ده ودعوها فإنها منتنه وی دا د ګناه خبرې مه کوئ چې مهاجر دې ځان له مهاجرین راغواړي او انصاري ځان له انصار راغواړي وی دا بدبویه خبره زما رونو دوه څیزونه دي یو ته نیکي او یو ته ګناه نیکي خوشبویه ده او ګناه بدبویه لکه دلته کې چې څنګه ګلاب خوشبویه او ګندګي نجاست د چرګې او یا د انسان یا د حیوان هغه بدبویي کوي موږ ته خو د دې نه خوشبویي او بدبویي راځي دا رنګې رونو دا نیکي چې ده دا خوشبویه ده خوشبویه د دې نه فرشتو له خوشبویي ور خدای له خوشبویي ور او چې څومره ګناهونه دي بدبویه ده ګورې ګناه هم داسې بدبویي کوي لکه ډیران چې څنګه بدبویي کوي یو حدیث پاک کې راځي چې انسان دروغ وای نبی علیہ السلام فرمائی اذا کذب العبد یہ سړی دروغ وای د دې دروغجن د خولې نه بدبویي دي تباعد عنه الملک میلا نو فرشته د دې خولې نه یو میل تختی دی چې دروغ وای اذا کذب العبد تباعد عنه الملک میلا من نتن ما جاء به د چې دروغ وای د دې دروغو نه داسې څخه بیندي لګره ډیران چې یو میل تی فرشته لري تختی دا دروغ بدګویی په دې سفر کې حضور پاک را روانو چې مدینې ته رانږدې شو نو صحابو ته یو څخه بوی را باندې ولګېد داسې بوی را باندې ولګېده چې داسې بوی را باندې چېرته نه لګېدلې وی صاحب په دې علاقه کې خو څه مرداره نشته بعضې وخت چې د مردار شی پروت دي د هغې نه بدبویي دي نبي علیه السلام یې نه چې د منافق مړ دی چې د منافق مړ دی او دا بوی د هغه دغه روح دی صحابو غږونه که پته نه وه چې مدینې ته راورسېدل معلومات یې وکړل نو په هغه ټیم په مدینه کې یو لوی منافق مردار شوی په دې ګوره د منافق د روح نه بوی دی یو حدیث کې راځي چې لیک سړی کله مړ شي
دا روح پرشتي راوالی او د جنت نه ولا ښکلی کفن راوړي هشتا نو په کفن کې ونغاړي نو دا روح بر اسمان ته وړي اندراج دپاره علیین ته ځي نو چې بر اسمان ته اندراج لوړي نو په دې لاره فرشتو باندې خوشبویي لګي نا فرشتې دعا دته کوي وی خدا الله وی دې سړي له خو جنتونه ورکړه نن د ده د وجې په مونږ خوشبویي ولګېدله او فرشتې په دې فضا کې خوري دي د خدای نه سوال کوي چې خدای دا روح په مونږ راوله نورې فرشتې وي الله دا روح په مونږ راوله دې روح نه خوشبویي دي او چې کم سړی بدعملی او دې مړ سو د روح نه بدبویي دي نو فرشتې خدای نه سوال کوي یا خدای په دې لار خو دا روح زده مه راوله دا هم بر اندراج له روان یا خدای په دې طرف فې مه راوله او خیرې ورته کوي ای فلان کې خدای دې خوار کا خدای دې هلاک کا که ته تا ګناه نه وې کړی نو نن به ستا د روح بدبویي په مونږ نه لګېدله یو بل لوی محدث دی یو روایت نقل کوي وی چې کله انسان د ګناه اراده وکړي په دې زړه کې د ګناه اراده وکړي دا فرشتي پې پیشي ها کرام الکاتبین ښي طرف ته نیکی والا فرشتې ناستې دي هغه فرشتې چې ستا نیکی لیکي ګس طرف ته هغه فرشتې ناستې دي چې ستا ګناه لیکي دوی ته څه پته لګي چې د انسان په زړه کې د ګناه سوچ دی او د انسان په زړه کې د نیکو سوچ دی چې انسان په دې زړه کې د نیکۍ اراده وکړي نو دا فرشتې لیکي او که دې د ګناه اراده وکړي نو دا فرشتې لیکي دې ته څه پته لګي سفیان ابن عیینه لوی محدث دی هغه وایي چې دا سړی د نیکۍ اراده وکړي نو د دې زړه نه خوشبویي بار راوځي نو فرشتو ته پته ولګي دا خوشبویي د وجې نه چې ده د نیکۍ اراده کړې ده نو نیکي ولې ولیکي او که دې په دې زړه کې د ګناه اراده وکړي د دې زړه نه یو څخه بوی اوچت شي فرشتې پې پوه شي چې دا بوی خو د ګناه دی په زړه کې د ګناه اراده کړې ده نو هغه ولې هغه ګناه ولیږي لکه سیند کې یو سړی د هغه اګرمي وکړي او د دې خولې نه څخه بوی په اګرمي سره راوځي دقه رنګې د مارونو د معدې دا بوی په مونږ خراب او دغه لګي بدبویه لګي د ګناه بوی دا په فرشتو باندې بدبویه لګي هغې ګناه او نیکي د هغه خوشبویه او بدبویه نه معلوموي یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی څخه بوی را باندې ولګېد یو په یو موقع فرمایل صحابه ورته وی صاحب دا بوی د څه دی وی تاسو لږ بارود دی وی دغه د منافقین لګیا د مسلمانانو غیبت کوي وی دا بوی راغی صحابه چې باندې لاړل واقعي منافقین لګیو ورسره کېناسته هغوی د مسلمانانو غیبت کو نو ګوره که څوک غیبت کوي یا څوک دروغ وایي او یا څوک ګناه کوي نو د هغې نه یو څخه بوی ځي چې په هغې مونږ نه پوهېږو خو پیغمبر پې پوهېږي علیه السلام یا د کشف خاوندان پې پوهېږي او یا فرشتې پې پوهېږي ګناه دومره خطرناک شی دی څنګه چې په ظاهر کې د دې مادي څیزونو خواص دي هلکه د دې چې دا خاصیت دی چې دا ګرم دی او دا یخ دی او دا خوشبویه دی او دا بدبویه دی دارنګې چې دا کم روحاني څیزونه دي غیر مادي د دې هم خپل خاصیات دي د نیکۍ خاصیت یخ دی یخ د ګناه خاصیت ګرم دی ګوره حدیثو کې نه راځي حدیثو کې چې نبی علیہ السلام دعا کوي څه وایي اللهم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد خدای زما دا ګناهونه په اوبو باندې پاک کې په واورې وینځې او په ګلۍ باندې وینځې نو علما پې نورې معنی هم کوي خو یو اسانه معنی دا ده چې د ګناه خاصیت ګرم دی ګرم لکه سیند کې ظاهري وجود ګرم شي او خلک پې د پاسه اوبه اچوي ګوره تبې والا باندې خلک اوبه اچوي که نه یا د ګاډي انجن ګرم شي نو خلک پې د پاسه اوبه اچوي که نه اچوي نو سیند چې ظاهري ګرمي اوبو لرکې دقه رنګې چې کومه روحاني غیر مادي د ګناه تاو دی هغه به هم په الله ته سوال کوي چې خدای په اوبو او په ګلۍ او په واوره باندې را لرې کړي نو د ګناه خاصیت ګرم شو یو بل څنګه چې ظاهري شي خوشبویه او بدبویه دی دارنګې نیکي او د نیکۍ خاصیت دا دی چې دا خوشبویه ده او د ګناه خاصیت دا دی چې دا بدبویه ده
نو حضور پاک صحابو ته فرمایل وی دا وها وی دا چغې مو واخلئ انها منتنه وی دا خو بدبویه خبرې دي. عبدالله ابن ابی خو د مدینې و، هغه ته چاءل وی د مهاجر او د انصاري جګړه راغله. مهاجر لږې شو، انصاري یو و، هغه ته خو مقابله وشو، دی خو منافق و. وی ګوره کنه ما درته نه وي چې دا مهاجرین مه پرېږدی، کلي کې م پرېښودل او عیاذا بالله ډېرې سپکې خبرې وکړې. وی ساربم کړل ساربه، اوس په موږ راولګېدل. اوس موږ وایي ملګري ورسره نور هم ودرېدل او کله دا غوقو نه شو. نو عبدالله ابن ابی د خولې نه یو خبره وده، وی لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز من الاذل. وی داسې کار دی چې دا مهاجر ډېر ذلیله خلک دی او موږ د مدینې خلک ډېر عزتمن یو، نو چې مدینې ته لاړ شو نو دا مهاجر به وباسو. حضور پاک او دا ملګري به یې غونډ وباسو چې دی خپل وطن ته مکې. یو صحابي راغی او نبی علیہ السلام ته الوی وی صاحب عبدالله ابن ابی خطا څه خبره کوي چې موږ عزتمن یو او دا مهاجرین ذلیله او که مدینې ته لاړو دوی به وباسو. نبی علیہ السلام فوراً عبدالله ابن ابی پسې سوال جواب ولېږه او راویې غوښته. وی تا دا خبره کړې نه؟ هغه وی قسم په خدای که مې دا خبره کړې، دروغ یې وویل او قسم یې وخوړ. نو حضور پاک دا هغه قسم ته وکتل، هغه صحابي ته وی ګوره ما ته دې دروغ ومې او د قوم په یو مشر دی الزام ولګو. صحابي وی خدای بس پریشانه شو ځکه چې هغه قسم وخوړ او قسم چې د پیغمبر په مخ کې وخورې خو د خدای په نوم خو پیغمبر اعتماد کوي. وی لږ تا تېر شو نو وی نبی علیہ السلام ما پسې ستا ځای راولېږه. وی زه یې غوښتم، وی ما ته یې وی چې خفه کېږه ما، خدای په قرآن کې ستا تصدیق وکړه او د عبدالله ابن ابی تکذیب یې وکړ. هغه قسم په دروغه خوړلی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې پته ولګېده چې ده خو دا خبره کړې ده، خدای په قرآن شریف کې فرمایي چې دوی دا خبرې وکړې لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. حضرت عمر راغی وی صاحب حکم راته وکړه چې د دې منافق دا سر په توره وبه. هغه بهادر انسان و، تیار تابعدار ناست و. وی حکم وکړه چې دا سر تې وه. نبی علیہ السلام وی نه غد به ورته نه کړي. بیا به سبا خلک وایي چې مسلمانان خپل ملګري وژني. نو مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه په سیرت مصطفی کې یو ډېره ښکلې خبره لیکلې ده. وی عبدالله ابن ابی پسې عمر پاسېدلی و، زما ټوکې خو به ده کولې، خلک به یې ځان ته راغونډول او خلک به یې خندول او زما جامو شکل به یې جوړ کړی. نو چې د چا نه تنګ وم نو خدایه دې پرېښود. الله وی ستا جامې اچولې وه. نو ما له حیا راله چې یو سړي ظاهر شکل ستا په شان جوړ کړی دی او جامې هم ستا په شان جوړ کړې ده او زه ورله سزا ورکوم. ما له حیا راله رو ګورې تاسو ته هم زه دا وایم موږ مسلمانان یو او خدای موږ له ډېر ښکلي پیغمبر مبارک راکړی. نو موږ هم پکار دی چې موږ د حضور پاک مبارک په شان جامې استعمال او د حضور پاک په شان شکل ځان له جوړ او د حضور پاک په شان اوکړه د هغې په شان کردار او د هغې په شان لباس ځان له جوړ. خلک د انګریز په لباس نن فخر کوي، هغسې جامه اچوي چې د انګریزانو په شان دی او هغسې شکل جوړوي چې د پیرنګیانو شکل دی. قسم دی چې د حضور پاک شکل دا خدای ته خوښ و، ځکه خو هغه له هغسې شکل ورکړ. نو موږ له پکار یو منافق داسې دی، منافق چې دې دننه منافق دی خو شکل یې د مسلمان جوړ کړی دی، د هغې په وجه خدای دې بچ کوي. یو کافر دی، دننه کافر دی او د موسی علیہ السلام د ټوکو د وجې به یې د هغه لباس اچو او خدای پاک بچ کو. نو حضور پاک حضرت عمر ته وفرمایل وی عمره وی ظاهر کې شکل زمونږ دی د صحابو دی، نو خلک وایي چې مسلمانان خپل سړي وژني، غږ ورته مه کوئ. نبي علیہ السلام مدینې منورې ته راغی. د دې عبدالله ابن ابی زوی دی، هغه سوچه مسلمان دی، د هغه نوم هم عبدالله دی. هغه راغی حضور پاک ته کېناست. وی صاحب یو خبرې له راغلی. وی وایه. وی زه خبر شویم چې تا زما د پلار د مرګ اعلان کړی.
وی نو بیا نو وی که زما د پلار د مرګ اعلان دې کړي نو صاحب ما ته ووایه چې زه لاړ شم او پلار مړ کړم او سر یې راوړم او ستا په خپو کې وغورځوم دا بل چا په لاس یې مه وجه زه پېښ او زما پلار پېښ اوس به زما د پلار سر ستا پښو کې پروت دی حضور پاک ورته وفرمایل چې نه ما خو ستا د پلار د مرګ اعلان نه دی کړی نو دې سره د هغې لاړ دا پلار یې په اس باندې سورو عبدالله ابن ابی دا زوی ورته لار کې ولاړو اس یې کلک ونیو وی بابا راکوش کوز یې کړو او د دې مری نه کلک ونیو د دې ګریوان او توره یې ورپسې روان رشته پلار ورته وی بچې ته زما زوی نه وی یم او د دې پلار او زوی یو بل سره ډېره مینه وه خامخا د پلار او د زوی مینه او بعضې پلار او زوی داسې چې د هغې یو بل سره ډېر محبت وي ای بکې ته زما هغه فلانکې زوی نه وی بابا یم بلکل یم وی بیا توره دې باندې پسې ولې واغېسته وی د ګریوان نه دې ونیولم وی تا حضور پاک ته ذلیله ویلي دي او ځان ته دې عزتمن ویلي تا ویلی دی چې که مدینې ته لاړو زه عزتمند یم او حضور پاک د هغه ملګري ذلیله دي دا به وبس پرېږدونه ځان ته د عزتمن او حضور پاک ته ذلیل بابا ډېر راته ګران یې زما پلار او قسم په خدای که د حضور پاک نه راته ګران یې راته ستا نه ګران دی وی اوس به وی چې زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی هله دې پرېږدم او که دا نه وی دغه توره باندې دې سر وام وی زه ذلیل یم او نبی علیہ السلام نوم یې واغه چې هغه عزتمند دی وی بیا ووایه وی زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی وی بیا ووایه وی زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی وی زه په مخه دی مسلمان چې مسلمان دی ابا د خدای او د رسول په مقابله کې بیا پلار نه دی نه به پلار پیژني نه به ورور پیژني نه به ښځه پیژني نه به تربور پیژني د بدر په جنګ کې چې کله مبارزه کېده د یو بل سره جنګېده د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی عبدالرحمن میدان ته راووت او توره یې لاس کې اوچته کړه او چغې یې وویله هل من مبارز شته چې څوک زما مقابلې له راوځي دا به یو میدان ته وتل فرضونې به یې کولې عام جنگ بلستو شروع کېده هل من مبارز شته چې زما مقابلې له څوک راوځي چې دا اواز یې وکړه حضرت ابوبکر صدیق اواز واورېد نو د زوی اواز خو پېژندلی کېږي چا نه یې تپوس وکړو وی دا اواز د عبدالرحمن خو نه زما د زوی وی جي دی بس تورې له شران ورکړه او منډه یې کړو وی تاسو مه ورځئ زه ورځم حضور پاک لږ د مټه ونیوه وی ابوبکر ته به نه وروځي بل څوک دې میدان ته ورسي د صحابو خاصیت داو او د مسلمان خاصیت به دی چې د خدای او د رسول په مقابله کې به نه زوی پیژني نه به ورور پیژني نه به تربور پیژني نن مونږ څه کوو نن مونږ د ورور او د تربور د پلار او د زوی د خاطره خدای او رسول پرېښي نه مو دې پرېښی ورور سره او تربور سره خلک پردي مرګ له نه ولی گناه ګټې قومي سره خلک مرګ له نه ځي والو ټکولو له ورسره نه ځي پردي عزت اخیستو له ورسره نه ځي نو دا د خپل قوم عیش خدای او رسول دې پرېښود که د قوم سړي سره قوم نه ودرېږي دې ته دا ورته نه وایي چې هلکه ګورې که په نیکۍ کې خو د سره ودرېږم او په ګناه کې د سره نه ودرېږم نه که هغه نیکي کوي او که ګناه کوي بلکې عموما زمونږ جګړې خو د ګناهونو جګړې وي نو قوم سره ولاړ دا سخت جرم دی او سخته ګناه ده صحابو دې ته نه دي کتلی دی زوی دی او کافر دی معاذ دا سره ختم دا زوی دی دا پلار دی دا منافق دی دا کافر دی توره ورسره مخامخ راغشتې او دی او رسول د هر چا نه مخکې دي او چې کله بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی بلال راولے کہ بیت المقدس من فتح کو او ازادم کو چڑومبے بانگ پکی مؤذن رسول اللہ حضرت بلال ہوئی
لومبې بانک د بیت المقدس په جومات کې د فتح نه پس حضرت بلال کړی دی. دې نه لوی منقبت بل شته او څونه ورسره د خلکو مینه وه. نبي علیه السلام مبارک په خوب کې ولیده، دی په دمشق کې اوسېده، په شام کې چې نبي علیه السلام وفات شو، فورا هجرت وکړو. ما نو وی د نبی علیه السلام د مصلی خوا کې او په جومات کې بانک خوند نه راکوي، لاړ دمشق شام ته. نبی علیه السلام خوب کې ولید بلاله دومره بې وفایي لکه دا ما سره چې دی وکړو. خو چې څنګه راویښ شو فورا کور والا ته وی اله مالې اس تیار کې. ولې ایمان خپل محبوب په خوب کې ګیله وکړه. زم د هغه وطن راغی مدینې منورې. مدینې منورې ته چې راورسېد د دنیا خلق خبر شو استقبال له راغلل، او د دنیا خلق دي چې نن بیا به موږ ته زوړ یاد تازه کېږي. نن به بیا حضرت بلال بانګ وی او د حضور پاک د زمانې زوړ یاد به نن بیا تازه کېږي. رالل صاحب هله د بانګ وخت دی چې تاسو بانګ وایئ، وي زه بانګ له نیم راغلی. ما نه خپل محبوب ګیله کړې ده او چې څنګه راغی په هغې سلام وایي مخامخ ورته ودرېده او بیا جومات کې کېناست. ما نه خپل محبوب ګیله کړې ده او د هغه د ګیلې په خاطر راغلی ما بانګ له نیم راغلی. نه صاحب بانګ به وی وی نه که نه ما چې به بانګ وی نو په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک مبارک مخ ته کتل. نن هغه چهره شته، هغه نوراني مخ چې زه ورته وګورم شته. د صحابه غلي شو. حضرت حسن او حسین ماشومان ورته راغلل. بلاله مونږ در پسې راغلي یو، هله شا به بانګ ووایه چې مونږ ته د خپل نیکه د وختو یاد تازه شي. اوس خو ونه شو چې جرګه د داسې خلکو راله چې اچه ترس کولی شم. دا شونډې خو حضور پاک مبارک کل کړي دي، کومې شونډې چې نن ما نه مطالبه د بانګ کوي. نو چې بانګ ته ودرېد او بانګ یې شروع کړه که نه، تاسو یقین وکړئ تاریخ لیکي چې د مدینې ښځې په کوټو ورته کېناستې او ماشومانو جومات ته رامنډه کړئ. یو لویه غوغا جوړه شوه د جومات او لارې کوڅې د خلکو نه ډکې شوې چې د نبي علیه السلام د زمانې بانګ بیا په جومات کې شروع شو. یو ماشومه لکو مور سره مور په غېږ نیولې او راغې د جومات دیوال سره ښځه ولاړه وه، د بلال بانګ یې اورېده. هغه ماشوم بچی پوټینې مور ته وایي بیبي یا مورې، مونږ بیبي وایو، هغې اما یا بل څه لفظ عرب چې کوم استعمالی مورې بیبي. هغه بانګي خو بیا راغی او بانګي ووی ډېره موده پس راغی رسول الله مبارک به کله راځي، به کله راځي. بانګي خو راغی ښه، بانګي ووی ډېره موده پس نبي علیه السلام رسول الله مبارک به کله راځي. مور ورته په ژړا شو د الله رسول هغه بیا نه راځي. او تاریخ لیکي چې بانګ یې سر ته ونه رسېدو شو اشهد ان محمد رسول الله سره بېهوشۍ کې پرېوته. دا الله مقام ورکړه که نه. نبي علیه السلام په دنیا کې زیری کوي چې د جنت ته ورسېدم، ته په ځمکه روان و، ستا د خپو کشار او د پیزار کشار ما په جنتونو کې اورېده. ان مع العسر یسرا. یو صحابي دی حضرت عبدالله مکه مکرمه کې ډېر د عزت ژوند تېرو، ډېر د عزت او ډېر د نفاست ژوند، پاکې صفا سوتره جامې به یې اغوستې، خشته باډي م الله ورکړې وه. بعض انسان له الله حسن ورکړي، ښکلی وجود، خشته حسن او ښکلی باډي رب العالمین په دنیا کې ورکړې وه. یو جوړه به یې سار بدلوله، یو به ماښام بدلوله. پلار یې مړ شو، تره به ساتو. داسې موقع وه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه مدینې شریفې ته هجرت کړی، دی مسلمان شو. چې دی کله مسلمان شو ترې کافر دی، تره پې خبر شو عبدالله تا ایمان راوړه مسلمان شو. او کاکا مسلمان شو، ولې د پلار نیکه دین دې پرېښود؟ کاکا هغه دوست دین نه دی، نور د بوتان عبادت نه کوم، یو الله منم. نبی علیہ السلام نوم یې واغه چې هغه د الله ښکلی رسول منم. ورسم شه عبدالله او قسم نه شو کور نه دی وباسم شړم دی. وی دا ستا اختیار دی کاکا چې سره سره کې کوه، بس اوس ما ایمان راوړی دی مسلمان یم، کور نو ده زما، شبه زه هغه پیغمبر لرې ځه مدینې ته ځه. اوس مورم ورته غریب ته نیغه نیغه ګوري، خو مور یې غږ نشي کولی، پلار پرې مړ دی، یتیم دی، مور یې غږ نشي کولی چې ښځه ما هغه زوی چې څومره د مینې محبت ژوند دی تېرو، خشته جامې او ښکلی شکل الله ورکړی دی، یو جوړه سار او ماښام او څومره د خوبصورتۍ ژوند،
او دا زما زوی به اوس ځي مور غږ نشي کولی که هغه غږ کوي خو هغه هم شوي چې کله د کوڅې نه بار وته وی دې خوا راشه عبدالله وی دا جامې دې وباسه دا جامې زما دي بربند به دې مدینې شریفې ته کاکا دا ګزاره راته راوکړه خیر دا کمیس به وباسم دا پرتوګ راته پرېږده نه کمیس پرتوګ دواړه به وباسې جامې یې پې دواړه وویستې مور یې منډه کړې او یو وړه غوندې لوپټه وه صادر و هغه یې ورته ورغورځوله بچې دا یو واله دا زما لوپټه ده درته مې کوزه کړه دې کې ځان پټ کړه هغه د مور هغه لوپټه صادر یې په میند وځایه که په نیمې لاندې ځان وتړو نیمې په اوبو راواچو او په دغه حال کې مدینې منورې ته ځان ورسو مدینې شریفې ته چې ورسېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو بې اختیاره د سترګو نه اوښکې وبهېدې بې اختیاره په ژړا شو د دا هغه زوړ حالت ته یې وکتل چې خدایه د زوړ حالت څنګه و د ده خو دونه جامې وې چې یو به یې سهار اغوسته او یو به یې ماښام اغوسته او چې معمولي په ټوکله به یې جامه به یې داغ پرېوته به یې فوراً بدلول او بله جامه به یې اغوسته او څونه خشته شکل او نن دا غریب سپلی نشته خپې بلخي پې د مکې نه تر مدینې پورې 400 کیلومیټره مزل دومره سفر او بیا د غریب جامې نشته یو رکوټې ټوکله یې ځان له لنګ کړی دی هغه یې لنګ په دی او بله ټوکله یې په ځان راچولې ده دغه ځای کېنه عبدالله اصحاب صفو سره هلته کېناست نو ده به ذکر کوو په زوره به یې کوو لا اله الا الله لا اله الا الله حضرت عمر فاروق پې راغی وی عبدالله دا ذکر په زوره مه کوه ورو ورو کوه نبي علیه السلام یو ځل تپوس وکړو وی دې نه به د عبدالله د ذکر اواز راته نه راځي وی صاحب عمر پې بند کړی چې تا اواز کې وی عمر په د ذکر مه بندوه دې ریاکار نه دی دا تیز اواز الله ته خوښ دی ته همدغسې تیز کوه نور د غلی وکړي ته په زوره وایه اتفاقا بیمار شو چې بیمار شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې تپوس کوله او ټیم داسې ټیم و چې د ده تقریبا د اخري بیماري وه حضور پاک مبارک ورته کېناسته سر یې وله راواغېستې خپل غېږ کې ونیوه او د خپلې سینې پورې پیوس که او سات یې د حضور پاک مبارک په غېږ کې ووته په داسې حالت کې ته ووته چې د ده سترګې د نبي علیه السلام مخ ته مخامخ وې کتل یې د حضور پاک مخ ته او سات یې ووتله نبی علیه السلام مبارک صحابو ته راشي دله غسل ورکړې ویې لمبوي چې ویې لمبو نو خپل څادر یې ورکړه وایي دا دې ته وکړې اوس وګوره هغه جامو کې بربند راغلی و که نه دنیا کې خو تره جامې وستې بربند راغې لیکن آخرت ته په کوم لباس کې لاړ د حضور پاک مبارک په هغه څادر کې چې زندگی د نبی علیه السلام د مبارک سرمنې سره تېره کړې ده د هغې د مبارک وجود سره یې کومه زندګي تېره کړې ده په هغه څادر کې ایت کفن او چې قبر ته یې کوزه و نو نبی علیه السلام مبارک په خپله قبر ته کوز شو ډوره کې او حضرت ابوبکر او عمر ته یې ویې راشئ ډېر اوچت کې او مال یې راکړې هغې اوچت که حضرت ابوبکر او عمر رضی الله او مارغان یې ولیدل دا خو مکه مکرمه ټوله د غرونو منځ کې علاقه ده چې رالل دلته کې اوس زنانه ده ماشوم دی او الله ولې د خپو خوا کې د حضرت اسماعیل علیه السلام زمزم پیدا کړی د مور سینه کې په اخلاص شو خوراک ختم شو اوبه ختمې شوې د صفا غونډې او د مروه منځ کې منډې والې اوه چکرې والې چې ګورم که څوک وي چې لږې اوبه دې وغواړم هلته نه یې وکتل چې زوی یې لتې والې جړا قلاره شوې زه وایي زوی خو مې مړ دی چې راغې نو د زمزم چینه الله پیدا کړې هغې اوبې راغونډې کړې ورته خاورې راغونډې کړې زم 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 مزه 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 بنده شه بنده شه بنده شه نبی علیہ السلام فرمایي الله دې د اسماعیل علیہ السلام په مور باندې رحم وکړي که د زمزم دې چینې ته بند نه وی چولې تر مشرق مغرب پورې دنیا به سیراب کړې اوس هم د مشرق نه مغرب پورې سیراب کوي او خلک یې په ټپکو کې وړي دا پې به الله رحم وشو د خوراک کار مغې اوبو کو د څښاک د تندې ختمولو تعلیم کو او پروردګار پې نور څونه فضل وکړو هغه جرهم قبیله راله ورسره آباده شوه هغې کې واده م وکړو حضرت ابراهیم علیہ السلام د 400 پیغمبرانو نکاح الله جوړ کړ هغه په اولاد کې 400 پیغمبران خدای پیدا کړ دینه بهترین انعام بل شته د حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی هاجرې له الله کم بدل ورکړ د هغې سختۍ وله رب العالمین کم اجر ورکړ دا امره بهترین اجر چې په مخ د ځمکه دومره اجر زما په ذهن کې د هېڅ چا هم نشته ولې در محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح او نیات الله جوړ کړل
نبی علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې پیدا دی، د بی بی هاجرې په اولاد کې پیدا دی. ان مع العسر یسرا. نو تکلیف که په دنیا کې راځي، دا زموږ پښتانه مو چې د هر تکلیف سره راځي، تکلیف په دنیا کې راځي، پروردګار خامخا هغه تکلیف په ځای راته راولي. او تکلیف دوه قسمه دی، یو د الله قهر او غضب، یو هغه تکلیف چې په مسلمان راشي هغه د انسان لپاره د الله رحمت دی. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي په بعض احادیثو کې او قرآن شریف په بعض آیاتونو کې مرادي چې د انسان دا تکلیف د الله قهر او غضب دی. بعضو کې راځي چې په دې الله ګناه راځي، بعضو کې راځي چې په دې الله تعالی مرتبه اوچتوي. وی دا مونږ پس پیژنو، پس به پیژنو چې دا تکلیف او مصیبت د الله رحم دی، درجه په بلندۍ د جنت، اکنه دی باندې ګناه راځي، او کنه دا د خدای قهر او غضب دی. دا کم یو دی؟ نو هغه لیکي وی که دې تکلیف او مصیبت باندې انسان خوشحاله و، زړه پې مطمئن دی او سکون دی وته، لکه حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ابراهیم علیہ السلام دا پیغمبران چې دي، نو په دې پوه شه چې دې سره درجې بلندېږي. دا هغه تکلیف دی چې د درجه ورسره بلندېږي. او که دې تکلیف سره سړی خوشحاله خو نه دی، خو خپام نه دی، دا میان میانس کې دی، نو دا هغه دی چې د انسان ګناه ورسره رسېږي. او که په دې تکلیف کې دې فریادونه کوي، خدای زه دې لیدلی یم، خدای مونږ دله کوم نو ځکه تکلیف را کړل، صدقه کوم او عمره حج مې وکړ نو ځکه تکلیفونه مصیبتونه راوستل، فریادونه کوي او د الله نه ګیلې او شکوې کوي، نو دا د الله هغه قهر او غضب دی. بیا نو که تکلیف د دنیا راغی الله دې مسلمان ساتي، نو تکلیف کې به فریادونه نه کوي، الله ته کولی شي خو ګیلې شکوې به د الله نه کوي. دا به نه کوي چې خدای زه صحیح کړی، دا به نه کوي. فریاد الله ته کوه. او که پې خوشحاله نه شي کېدی، دا مرتبه خو ډېره اوچته ده، خو د الله نه ګیلې او شکوې مه کوه. د تکلیف په وخت کې الله ته رجوع کوه، تکلیف وخت کې الله نه معافي غواړه. تکلیف راځي اکثر د ګناه د وجې نه، ګناه ده نه الله راځي، وی الله هسې رانه ګناه ورځي. یو صحابي نبي علیه السلام له راغی، یو کال پس بیا راغی، ورته یې وی چې صاحب زه نه پېژندم. وی نه، وی زه هغه وم چې هغه پروس کال راغلی وم. وی ته خو ډېر زیات ټپ شوی، د هغه دا وجود داسې شوی و چې د پېژنګلو نه وتی و. وی ته څه دعا خو نه کوې؟ نبي علیه السلام ورته وفرمایي، وی صاحب کوم؟ وی څه دعا کوې؟ وی زه یم چې یا الله چې په آخرت کې ما ته کم عذاب راکړې، په دنیا کې راکړه خو آخرت کې مه راکړه. وی دا دعا کوم. وی د خدای بنده نه وته په آخرت کې ټینګېدی چې ونه په دنیا کې. داسې ووایه چې خدایا په دنیا کې مم د مصیبت او آفت نه وساتې او په آخرت کې مم وساتې. داسې ووایه. نو تکلیف او مصیبت ته ټینګېدل ګران دي، الله ته به فریاد کې، نو دا به وایي چې خدای په دنیا او آخر کې مې د مصیبت نه وساته. دا مو وایي چې د دنیا آخرت هغه په دنیا کې راکړي، هغې ته څوک ټینګېدی شي، بیا به ګډې وړې وی. خدای آخرت کې مې د مصیبتونو نه وساته او په دنیا کې مې وساته، او صبر پې راکړه. خو ګوره د صبر سوال به مخکې نه کې. یو صحابي د نبي اسلام په مخ کې وی خدای صبر راکړي، نبي اسلام یې مصیبت ته وغوښته، ځکه صبر خواله راځي چې مصیبت ته مخکې راشي. چې تکلیف راشي نو صبر غواړه، چې تکلیف نی راغلی صبر به نه غواړه. نو چې مصیبت او تکلیف راشي نو یو به الله نه صبر غواړي چې خدای په دې صبر راکړي. نمبر 1. دویم دا دی وی خدای د مصیبت نه مې ساته، مخکې چې نی راغلی خدا سوال کوه، دنیا کې مې ساته او آخرت کې مې ساته. او دا ایمان او عقیده لره چې دا مصیبت او تکلیف او ضرر راوستون کې الله دی او لرکون کې الله دی، نه بغیر د الله رضات نه څوک راوستی شي او نه لرکولی شي. او اخیری څلورمه خبره څه ده؟ که راشي مصیبت یقین ساته چې دا مصیبت خو راغی، خو انشاءالله د الله د وینا مطابق چې سوره لم نشرح کې وایي چې مصیبت یو راشي نو خوشحالۍ به ډبل راځي.